سورہ رحمان شپږ څلوېښتم آیت دی د سورت درېیمه رکوع درېیمه حصه ذکر کوي او دې کې بشارت ورکوي زیری ورکوي د جنت نعمتونه ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن د پاره د هغه چا خافا چې ویرید مقام ربه د پیشۍ د رب ددنا ولمن خاف مقام ربه سوک چې ویرید د ودرېدو د رب ددنا دا یره ورسره پیدا شوه چې د الله مخې ته بزم او یا دا معنا چې الله را ته ګوري نو هر کار د الله د یری نه کوي ولمن خاف مقام ربه د پاره د هغه چا چې ویرید د پیشۍ د رب نه جنتان دو باغونه دي دو جنتونه دي جنتان یا خو دو جنت دي یو د سرو جنت ته چې هر څه به د سري او بل د سپینو جنت ته چې هر څه به د سپینو او یا جنتان دا کافیه برابرۍ چې کومه را روانه ده د تسنیه یو جنت د انسان او بل جنت د پیریان ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې ویرید د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کوم نعمتونو احساناتو د رب تاسو تکذبان انکار کوي انسانانو پیریانو مفسرین لیکي دې صورت ته وایي عروس القرآن دا د قرآن کریم نام ده او دې کې یو دېرش ځله فبأي آلاء ربكما تكذبان راغلي دي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې دا صورت ما پیریانو مخې ته ولستو او دا زیبه مې وی چې فبأي آلاء ربكما تكذبان پیریانو به جواب راکاو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد اے الله موږ ستاسو یو نعمت هم ناقدری نه کوو ناشکری نه کوو کفران نه کوو او موږ خو ستاسو هر وخت ستایل بیان نو انسانان غلی پاتې شو ځکه ورته نبی علیه السلام دا فرمایي چې پیریانو خو مال جواب راکاو تاسو نه خو تاسو مال څه جواب نه راکاو نو چې کله دا آیت راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو جواب کې دا ویل شي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې یریږي د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي ذواتا افنان خاوندان د لوی لوی سانګو افنان د فن جمع د سانګي ته ویل کېږي د جنت ونی به غني نو سانګي به غني نو میوي به زیاتې ذواتا افنان خاوندان د سانګو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم نعمتونو احساناتو د رب تاسو انکار کوي فيهما عينان بدی دوانو جنتونو کې عينان چني دي وليدي تجريان بهيږي با هميشه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم احساناتو د رب تاسو انکار کوي فيهما بدی دوانو جنتونو کې من كل فاكهة هر قسمه میوه وي زوجان جوړا جوړا د هر میوه به جوړي یا خو یو د دنیا میوه نه چې تی ویني او بل به د آخرت میوه چې تا نه دلیدلې یا زوجان جوړا جوړا یو به تازه میوه ایو به وچه شوی ډرای فروټ خوشک میوه‌جات رزق ورته جوړوي فيهما من كل فاكهة بدی دوانو جنتونو کې هر قسمه میوه وي زوجان جوړي جوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم نعمت احسانات درب تاسو انکار کوي متکئین ډډوي وهلي على فرش ببسترو باندې بطائنها من استبرق چلان دی استر دا غید د پیړو رخمو وي جنتیانو با جنت کې داسې تلیانو باندې بسترو باندې ډډې لګولي چې دا غي لاندې استر به د پیړو رخمو وي دلته خو سړی لاندې چې هر څنګه کپڑا ولګي نو پاسه یې خایس راولي بطائنها من استبرق چې لاندې استر لاندې طرفې د پیړو رخمو خایسته دي نو پاسه به څومره خایسته وجنل جنتین دان میوه د دوړو جنتونو دانین نزدې نزدې وي وجنل جنتین د دوړو باغونو د دوړو جنتو میوه دانین نزدې نزدې وي
یا جنل جنتین دا غدواړو میوو شکول دان دا بنزدې نږدې که انسان ولاړی نو بیا به ورته نږدې که ناسي بیا به ورته نږدې که ملاسي بیا به ورته نږدې دا میوې به د انسان ته نږدې کېږي وجنل جنتین دان میوې د دواړو جنتونو نږدې نږدې وی فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهن پدی جنت کی داسی خوری بی قاصرات الطرف چی بندشوی بی نظرون داغی پخپلو خاوندونو کی قاصرات الطرف مخی دا لفظ گنزل تلے دے قاصرات الطرف دی جنتیانو بیبیانی با صرف پل خاوندونو تگوری قاصرات الطرف دا نظرون بی بندشوی پخپلو خاوندونو کی بل چاته بنګوري حیاداری وي د خاون سترګې به خزي پوری او د خزي سترګې به خاون پوری بند شوی بل طرف ته بنګوري قاصرات الطرف لم يطمثهن نيبا رسیدلې دی حروتا دی جنتی بی بیانو تا انسان یو بندا یو انسان قبلهم مخکی ولا جان نسک پیره داسی خوری دی داسی بیبیانی د جنت چې مخکې ورته یو انسان لاس نه دی وړی نه یو پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان او دا به هر وخت بکورت کی باکره وي چې کله ورسره کورواله وشي نو بیا به هم باکرهی صحیح کېږي بنا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا یاقوت او مرجان دي کأنهن تبوي چې دا خوري الیاقوت ننګي وای تکسرای پشان دا یاقوت والمرجان نور بدن وای تکسپینی پشان د منغلرو الیاقوت صفای سترای کی به پشان د یاقوتی والمرجان په خایس او رنگ سپینوالي کی به پشان د مرجانی یاقوت سری مرجان سپینی کأنهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا اننګي تکسری دی یا صفا ستر دی پشان د یاقوت او تک سپین دی پشان د مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندا بدلا د کامل توحید مگر خایسته جنت دنیا کې چې عمل دې صحیح عقیده دې سمي بېمانه مشرکا ګڼکب بخیل بېمان دروغجن او د مدرسې او د جماعت ظالم نه قرآنون کې بېمانه نه نو بیا بدلا احسان جنت دی هل جزاء الإحسان ندا بدلا دخ عمل الا الاحسان مگر جنت تے فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما سوا ددی دوارو جنتنا جنتان نور هم جنتن دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دوار بتکشنی شینواله به ډیر زیات لرنه با تورواله ښکاری چې نږدې شنو تکشنه وي مدهام متان دا معنا چې شینواله دومره زیاتی چې لرنه تورواله ښکاری مدهام متان دواړه جنتونه با تکشنی فیهما عینان پدې کې دو چینی وي نزاختان فواری پکون کی وي مخکې تیر شو فیهما عینان تجریان دواړه چینی به بيدون کی او دلته وی دواړه چینی به پشان د فواری لکه څنګه چې باران وریږي نو ساس کې یو هغه چینه ده چې روانه یو هغه چینه ده چې د ساس کې مقدار کې د فواری شانې داغي برکتونه داغي خیراتونه وریږي یا به د فواری شانې داغي خوشبوئی وریږي فیهما عینان نضاختان پدې دواړو جنتونو کې بدواړو جنتونو کې دو چینی دي دو ولی دي نضاختان د فوارو شانتي وریږي با
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدواړو جنتونو کې فاکهة میوې دي ونخل کجور دي ورمان انار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدی جنت کې داسې حور دي خیرات چې غوره بی اخلاق کې حسان خیسته بی په حسن کې خیرات اخلاق بی غوره حسان رنگ کی بخائستی فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام داسی حور بی چی بند کڑی شوی بی پٹی ساتل شوی بی فی الخیام پا خیموں کی دومره اوږدې اوږدې خیمې چې شپېته شپېته میله به اوږدې او دا به د موتیانو نه جوړې شوي حور داسې حورې به مقصورات پټې ساتلې شوې په ستر کې فی الخیام په خیمو کې فبأي آلاء ربکما تکذبان دومره ښایست به ول الله ورکړی چې د زنګونانو غوښې او اډوکې کې دندې مازغه به ښکاري د ښایسته وجې چې کله اوبس کې نو مرۍ کې به ښکاري فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان بینیز دې شوی دي تاسو کې انسان مخکې او نه څوک پیره فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین ډډبای وهلی تکیا بای لګولی علی رفرف خضر پداسې بالښتونو باندې چې تکشنه بای رفرف خضر تکشنې صادرې رفرف خضر تکشنه بالښتونه وعبقری حسان او بخمل خایستا وعبقری حسان او قاللونا نقشو نگار والا خایستا کشنی صادری چې هغه کې کار شوی او داسې قالین به غوړېدلی چې هغه کې نقش و نگار جوړ شوی متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان ډډه به یې لګولې په داسې بالښتونو چې تک شنه به داسې صادرو باندې چې تک شنه به وعبقری حسان او بخمل خایستا قالنا غوړېدلی نقش و نگار والا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ډیر برکتونو والده نوم د رب ستا ذل جلال چې خاوند لوی دی ذل جلال عظمتونو والا ذل جلال لوی والا والاکرام عزتونو والا اکرامونو والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مانځه سلام وګرځاو درې ځله به وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام کوم سړی چې خپل دعا کې یا ذا الجلال والاکرام د دې کثرت ساتي والله دعا قبلې یا ذا الجلال اے د لوی خاوندا اے د عظمت خاوندا والاکرام او اے د عزتونو خاوندا او اے د اکرام خاوندا او اے د نعمتونو خاوندا زمانہ دعا زمانہ سوال کرو یا ذا الجلال शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रजा के लिए